ګرانو کتونکو پیښور کې د مترې تاڼې په پولیس باندې په حملو کې اضافه شوې ده. په 24 غنټې کې په دویم ځل باندې هم د مترې تاڼې باندې نامعلوم کسانو دستي بم ورغورځولې دي چې کوم د ماکې سره خلاص شوی دی، خو په دې کې شکر دی څه جاني نقصان نه دی شوی. په 15 اگست ماښام ماسخوتن ټیم کې نامعلوم کسان راغلي دي او په مترې تاڼې باندې یو هینډ ګرنیډ ورغورځولی دی، هغه په دماکې سره خلاص شوی دی او په دې کې څه جاني نقصان نه دی شوی، خو د تاڼې بلډینګ ته معمولي شانتي نقصان رسېدلی دی او ملزمان چې کوم دي هغه تښتېدلي دي. پولیس وینا دا ده چې هغې ډېر چوکس ولاړو او ډېر تیار ولاړو، نو چې څنګه هغې دهشتګردو حمله کړې ده نو دوی فوراً جوابي کاروایي کړې ده او هغې بیا تښتېدلي دي. تاسو ته به یاد وي چې د نن اوس نه تقریبا 24 غنټې پهلم د مترې تاڼې په حدود کې په اصحاب بابا چوکۍ باندې یو دستي بم حمله شوی و او په هغې کې هم شکر دی څه جاني نقصان نه و شوی. تقریبا هفته پهله د دې تاڼې سره نږدې په ورسک روډ باندې یو پولیس موبایل باندې هم بم حمله شوی و، شکر دی په هغې کې هم څه جاني نقصان نه و شوی. نو الله دې رحم وکړي په پیښور کې او خاص کر د مترې تاڼې په دې حدود کې په ورسک کې په دهشتګردۍ په حملو کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. الله دې وکړي چې خیر شي. د یکتوت تاڼې په حدود رحمان بابا قبرستان کې یو لاش ملو شوی دی. د پولیس وینا دا ده چې دا لاش د یو زرګر دی کوم چې نامعلوم کسانو وژلی دی. دې حوالې سره نور حسین چې اصل کې اوسیدونکی دی د نسته والا او اوس موجوده د رهایش دی په چارپریزه کې، د رپورټ درج کړی دی. پولیس ته ویلي دی چې دا مقتول کم دی د نوم دی اقبال حسین او دا د کشر رور دی. د پولیس ته ویلي چې اقبال حسین نن په 15 اگست باندې د کور نه په موټرسایکل راووتو او اندرشیر کې د خپل د زرګرۍ دکان دی، وایي هلته رالو، هلته موجودو په دغه دکان کې. بیا د ماښام ټیم کې دته اطلاع ملو شوې ده چې یاره د اقبال حسین خو نامعلوم کسانو وژلی دی او د هغه لاش په رحمان بابا قبرستان سره په دغه ځای کې پروت دی. چې کله هغه راغلی دی بیا واقعي هلته د رور اقبال حسین لاش پروت و. د پولیس ته ویلي دي چې د دې چا سره څه داسې دغه نشته او د په چا دعویداري هم نه ده کړې. پولیس وایي چې هغې د نامعلومو کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او د هغې تلاشي شروع کړی دی. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې مقتول اقبال حسین چې کم دی نو د اصل کې دی د نسط بالا، خو موجوده وخت کې دی دلته په چارپریزو کې اوسېدو او د زرګرۍ دکان په اندرشیر کې. یکتوت تاڼې په حدود کاکشال وزیر آباد کې نامعلوم موټر سایکل سوارو یو د پراپرټۍ ډیلر ډېر په بې دردۍ سره قتل کړی دی او ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره د کاکشال وزیر آباد اوسیدونکي شاه زمان ولد شیرین زاده د رپورټ درج کړی دی چې د رور دی حاجي زیارت ګل وایي دی د ماښام مونځ له کور نه راووتو، مونځ له روانو، په لاره کې نامعلوم موټر سایکل سواره راغلي دي، په ده باندې فایرنګ کړی دی او دا زیارت ګل چې کوم دی په موقع باندې زخمی شوی، بهوش او بیا هسپتال ته وړی. هسپتال کې بیا دی څه وخت پورې دغسې پروت خو بیا د ساه ورکړه. د پولیس ته ویلي دي چې یاره دی په چا باندې دعوه نه کوي. پولیس سره چې کله مونږ معلومات ترې وکړل نو پولیس وینا دا ده چې هغې د مقتول د رور په رپورټ باندې د نامعلوم موټر سایکل سوارو اف ای آر درج کړی دی او د هغې تلاشي شروع کړی دی. مقتول حاجي زیارت ګل چې کوم دی د هغه باره کې موږ ته اطلاع دا ملو شوې ده چې هغه د پراپرټۍ کار کولو او د دې چې کوم دی د دې شمار د علاقې په ډېرو شریفو خلکو کې کېږي. نو الله دې وکړي چې د نامعلوم کوم قاتلان دي د حاجي زیارت ګل چې دا معلوم شي. په پیښور کې د رهسنۍ په واقعاتو کې ورځ په ورځ ډېره زیاته تیزۍ سره اضافه روانه ده. د ډبګرۍ په علاقې کې په رڼه ورځ باندې موټر سایکل سوارو د یو بل موټر سایکل سوارو نه په ګن پوینټ باندې موټر سایکل اغشتی دی. په دې دوران کې د ټرافیک پولیس یو اهلکار دی چې هغه ډېر د بهادرۍ مظاهره کړې ده او دا رهزنانو نیولو کوشش یې کړی دی، خو دې دوران د رهزنانو فایرنګ کړی دی او دا ټرافیک اهلکار چې کوم دی دا شدید زخمی شوی دی. دې حوالې سره چې د کوم ټرافیک اهلکار دی خیر الله نوم دی، هغه په زخمی حالت کې پولیس رپورټ درج کړی دی. شاکبول تاڼې ته هغه ویلي دي چې یاره دی په دې بجوړي ګیټ کې د ډیوټي و دی، وایي په یو موټرسایکل باندې 2 کسان را روانو، په بل 3 کسان را روانو. دا 2 کسان لګي شوي دي، دا 3 واړه موټرسایکل سواره چې کوم دي او درولي دي او د دې نه په ګن پوینټ باندې دا موټرسایکل 125 اغشتی دی. دی وایي چې کله دا رهزنان تښتېدل نو د کوشش کړی دی چې دا رهزنان رونیسي. دې دوران کې د رهزنانو فایرنګ کړی دی. په دې فایرنګ کې د ټرافیک اهلکار خیر الله چې کوم دی دا زخمی شوی دی او د پولیس ته ویلي دي چې یاره بل کم رهزن نو هغه په بازار کې ډېرې زیاتې ډزې وکړي، هغې د وجې نه خلک ویرېدل او سیټ ته شو. کله چې خلک سیټ ته شو نو دوی بیا تښتېدلي دي. خیر الله چې کوم دی دا پولیس بوتلی دی هسپتال ته، دی په هسپتال کې زیر علاج دی او پولیس په دې حوالې سره د رهزنۍ د اقدام قتل او د دهشتګردۍ اف ای آر د نامعلوم کسانو خلاف درج کړی دی او د هغې تلاشي شروع کړی دی. الله دې رحم وکړي. داسې حال روان دی چې اوس رهزنان خلک هم ولي، خلک لوټ کوي او پولیس والو باندې هم سرپنه کوي. پولیس هم ولي.
د سوکنو تاڼې په حدود جی ټي روډ باندې د رهزنې یو ډېره زیاته عجیبه شانتې واقع شوې د پرانا ورځ باندې رهزنانو د یو وکیل صاحب نه موبایل اغشتی دی او تښتېدلی دي. دې حوالې سره رفیق اختر ایډوکیټ رپورټ درج کړی دی او سوکنو تاڼې پولیس ته ویلي دي چې دی پرون راغلی په جی ټي روډ باندې دغه نرسرۍ کې بوټي اغشتل. کله چې د بوټي واغشتل او د روډ ته ووتو نو د په دې فرنټ جیب کې موبایل پروت و. دې دوران کې په موټرسایکل باندې دوه رهزنان راغلي دي او د جیب نه د موبایل راښکلی دی او تښتېدلی دي. پولیس د دې حوالې سره چې کله بیا دې تاڼې ته تللی دی نو د پولیس ته دغه واقعه بیان کړې ده. د سوکنو تاڼې پولیس د نامعلوم کسانو خلاف د رهزنې اف ای آر درج کړی دی او د هغې د تلاش دپاره چاپې وهل شروع کړي دي. الله دې رحم وکړي. پولیس هم داسې نه دي ناس روزانه لګیایي څه نه څه کاروایانې کوي او رهزنان نیسي خو پته نه لګي چې دا رهزنان دومره ډېر تعداد کې راځي د کم ځای نه او دا د جیل نه دونه په اسانتیا سره بیا را رها کېږي. څنګه د انقلاب تاڼې پولیس چې کوم دي هغې یو ډېره ښه او غټه کاروایي کړې ده. یو ماشوم چې په لین دین تنازع باندې اغوا شوی و پولیس هغه هم بازیاب کړی دی او یو ملزم هم نیولی دی. دې حوالې سره د پولیس وینا دا ده چې په 11 اګست باندې شاموس نومي سړي دي ته رپورټ درج کړی و چې یاره د هغه زوی دی داسې 12-13 سال شازیب نومې دی وایي داسې کسانو د لین دین په تنازع باندې اغوا کړی دی او نامعلوم مقام ته منتقل کړی دی. د انقلاب تاڼې د ایس ایچ او وینا دا ده چې هغې کله د ماشوم اغوا شو نو هغې د ملزم خلاف د اغوا پرچه وکړه او د هغه تلاشي شروع کړو او د 4-5 ورځو کوششونو نه پس نن د انقلاب تاڼې پولیس یو ځای کې کاروایي کړې ده. دغه مغوي ماشوم چې کوم دی شازیب دی بازیاب کړی دی او د په اغوا کې چې کوم ملزم ملوث و هغې نیولی دی. د پولیس وینا دا ده چې د ماشوم د پلار او د ملزم خلاف د لین دین تناظره روانه ده. هغه وایي چې یاره پولیس ابتدایي بیان کې پولیس د خپل جرم اعتراف کړی دی خو د پولیس وینا دا ده چې هغه نه مزید هم تفتیش شروع دی او پولیس خپل طور باندې هم تفتیش کوي چې یاره اصل وجوهات څه. شاپور تاڼې پولیس یو ډېره ښه کاروایي کړې ده خو د پولیس دا ښه کاروایي چې کوم دی دا एकदम څو ورځې پس چې کوم دی دا ختمه شي. د شاپور تاڼې پولیس وینا دا ده چې مخکې ورځو کې هغې ته فرمان الله نومي سړي رپورټ درج کړی و چې یاره رهزنانو د شاپور تاڼې په حدود کې د هغه نه په ګن پوینټ باندې موټرسایکل موبایل او نور څه څیزونه دي هغې ته اغشتي وو. دې حوالې سره د شاپور تاڼې پولیس د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی او د رهزنانو تلاشي شروع کړی. نن د شاپور تاڼې پولیس یو کاروایي یو ځای کې چاپه وهلې ده او هلته نه یو رهزن نیولی دی او د هغه نه په واردات کې چې کوم استعمالېږي هغه موټرسایکل هم ترې ریکور کړی دی. تماچې هم ترې ریکور کړې ده او اوه موبایلونه چې کوم دي هغې هم ترې ریکور کړي دي. د پولیس وینا دا ده چې کوم ملزم دی نیولی دی نو د دې ملزم یو بل رهزن ملګری چې کوم دی هغه په 400 روډ باندې یو کس نه دغسې په ګن پوینټ باندې سوزونه اغشتي او سړک کې کراس کولو نو دغه دوران کې یو ګاډي والی هغه مړو. پولیس وایي کوم ملزم چې دی نیولی دی نو دا دې نه مخکې هم د رهزنۍ په کیسونو کې نیول شوی دی جیل ته تللی دی خو چې کله د جیل نه بیا راوتی دی نو د بیا وارداتونه شروع کړي دي. نو الله دې رحم وکړي چې تر څو پورې به داسې دا رهزنان داسې په اسانه باندې او داسې زر زر د عدالتونو نه په ضمانتونه روزي دی کې دی. الله رحم وکړي چې د چا کمو محکمو او کمو ادارو ذمهداریانې دي چې الله دې وکړي چې هغې خپلې ذمهداریانې ښه طریقې سره پوره کړي او دې ته واقعي چې څه ټیک ټاک سزا میلاو شي دې رهزنانو ته. کتونکو بعضې ټایم کې د انسان نه داسې کار وشي چې هغه سوچ ونه کړي نو هغه مطلب دا دی هغه پښتو متل دی چې چتې پسې باز پرېږدي هغه یو مثال دی. د شاقبول تاڼې په حدود کې هم داسې یو واقع شوی دا تفصیل یې څه داسې دی چې یو ګیلکار دی کمال شاه نومې دی د پولیس ته ویلي دي چې یاره څه ورځې پهله د یو اسرار نومي یو کس نه 15,000 روپۍ قرض اخیستی وي او دی د هغه قرضدار و خو دی وایي چونکې د کار داسې ډېر ونه نو د سره پیسې نه وي چې د اسرار لی ورکړي دي. د اسرار او د په دې پیسو باندې خپلو کې په دې 15,000 روپو باندې بحث شوی دی. بیا اسرار سره دغه ټایم کې یو بل ملګری هم راغلی او هغه هم د ګیلکار سره بحث شروع کړی دی او هغه एकदम تماچې ته ډس کړی دی او د لاس کړی دي او د ګیلکار چې کوم دی په ده باندې ډس کړی دی او دی ویشتی دی. ګیلکار زخمی دی په زخمی حالت کې هسپتال کې زیر علاج دی خو او پولیس د دې ملزم خلاف د اقدام قتل اف ای آر هم درج کړی دی خو دې سړي د اسرار له خو مسله هم جوړه کړه او ځکه چې 15,000 روپۍ خو دونه شیز نه دی که فرض کو زخمی هسپتال ته بوځي او هلته په علاج ولا کوي نو 15,000 روپۍ په 1 منټ کې لګي. ښه دغسې که بیا ته تاڼې تحصیلونه کوي نو مطلب دا د 15,000 څه چې په 15 लाख روپۍ یا لاک روپو نه هم په زیاتو باندې ځان خلاصېږي. نو لږ سوچ کول پکار چې یاره 15,000 لیټ شي نو هغه ښه دی او که نه دونه غټ نقصان